السلام علیکم دوستانو. تاسو په خپل د خپل سمارټ فون نه د خپل موبایل نه چک کولای شئ چې حروف په مونږ پسې کپنی حروف ورکړي دي کنه دي. ځکه دی ویډیو کې تاسو ته دا طریقه درخېما ځکه چې تاسو به ان شاء الله د چا محتاج بنئ نه به ماته میسج کوئ او نه به بل ته میسج کوئ او نه به بل ته میسج کوئ. په خپل د خپل موبایل نه فایده واخلئ. په دې ویډیو کې ته طریقه درخېما ټول ویډیو تر د اخیره پورې وګورئ چې یاره تاسو حروف څنګه چک کولای کیږي. او دا ان شاء الله ټول طریقې به تاسو درخم چې تاسو چاته محتاج نه یې مکتب ته لاړ شو دې ته میسج وکړو فلان ته. او ان شاء الله دا زما میشن د په دې باندې ما نوې کار سٹارټ کړی دی ان شاء الله چې تاسو ته به هر څه درخېما. ګوري دوستانو او نن په دې وخت کې خاص کر په دې ورځو کې اکثر کفیلان او کپنیان حروف ورکی او بیا د سړی نه مطلب د عامل نه چې دا کم عمال دي داغه کفالم تی اخلي پیسې تی اخلي او هغه ته پته نه لګیدلی چې حروف ما پسې ورکړي دي کنه دي. نو تاسو خپل تاسو ته طریقه درخېما ما سره په دې ویډیو به درته اخیره پورې ګورئ ځکه چې تاسو ته په خپل پته لګي او هفته کې خامخا په دې طریقه باندې عمل کوئ. یو ځل خپل حروف ګورئ ځکه چې ما سره ولیک ملاو شو هغه ماته وایي چې یاره عمر به ما نه شپږ میاشتې کفیل کفاله اخیسته او ما چې شپږ میاشتې پس مې زړه رااله چې مکتب والا باندې خپل حروف چې ما پسې حروف ورکړي. نو خامخا په دې ورځو کې خامخا خپل حروف چې کوي په دې طریقه باندې عمل وکړئ. دوستانو زه تاسو ته پوره طریقه درخم زما سره اوسئ دوستان تر ویډیو تر د اخیره پورې وګورئ او په هر یو لفظ باندې پوه کوم چې حروف په خپل څنګه چک کولای کیږي. دوستانو ما چې تاسو ته څنګه خبره کړې و چې تاسو خپل حروف څنګه چک کولای شئ دا خو خیر ما په دې باندې ویډیو جوړه کړې و مخکې دی اردو کې. نو زه د دې صفحې نه وزم تاسو په اسانه طریقه باندې خپل حروف چک کولای شئ. ما چاته میسجونه کوئ ما مکتبونه والا ته وایئ او دا دې طریقه باندې عمل وکړئ. ګورئ دوستانو www.mol.gov.sa اقامه چک دا به تاسو ووایئ. دوستانو دین سکرین شاټ واخلئ یو حروف په خپل لیکنه ډو چاته وایم دا اولنې به تاسو دا پیج به ته کولاو شي. دوستانو په دې اولنی باندې به کلیک نه کوئ دا کرخه چې ما تاو کړه دا په دې باندې به کلیک کوئ. دوستانو دا به ووهئ ټیک شو. دوستانو ستاسو مخې ته به داسې یو صفحه کولاو شي. ویډیو تاسو ټول په یوټیوب چینل باندې به ګورئ دلته ټول ویډیو نه راځي. ټیک شو دوستانو. نو دا صفحه چې تاسو ته کله کولاو شو دوستانو تاسو به دا دیخ کته زیته براشي دا کرخه ما تاو کړه دا به تاسو چک کړئ دا به کلیک کړئ انکوایری سرویس. ټول ویډیو په یوټیوب چینل باندې وګورئ دوستانو. زما د یوټیوب چینل نوم دی عمر خان ټي وي. پروفایل کې د یوټیوب دا بټن دا به تاسو ووهئ تاسو به ټول ویډیو ګورئ او هر 15 ورځې بس خپل دغه ګورئ. دا سٹارټ سرویس د اولنۍ شنه غونډه کې کرخه دا به نه ووهئ دا چا اډو سکول ویل نه نو هغه هم کولی شي دا به ووهئ. ټیک شو دوستانو. سٹارټ سرویس دا دویم نمبر. ټیک شو دوستانو. هر 15 ورځې پس نن سبا ګوره ټول کفیلان حروف ورکړي بعد نور ویزې راوباسي. دلته دوستان دا صفحه چې تاسو کله کولاو شو نو اولنې د رقم الحدود یعنی بارډر نمبر باندې تاسو کتلی شئ او رقم الاقامه زه رقم الاقامه باندې ګورم د یو مرګري حروف ماته ته وګوره چې کجشته کنه رقم الجواز په پاسپورت نمبر باندې هم کتلی شئ. بیا به اخیر ته راشئ دوستانو چې کم یو تاسو په دې کې کلیک کو نو تاسو ته به راشي. تاسو نیشنلټي به چک کړئ دوستانو چې تاسو د کم ملک یئ افغانستان پاکستان د کم یو مونږ خو پاکستان یو د خیره سره دلته پاکستان به سلیکټ دوستانو. بیا به دلته دا ان سی چې کم دی دا به ووهئ دې ځای کې دا 1635 چې دی که نه 1635 او 58. اوس دلته ګورو دوستانو چې دې مرګري حروف شته که نشته دا اوس ګوره بل صفحه کولاو شو دوستانو. اوس کته راشه دی زته اوس دا زمونږ چې کم څه پسې ګرځېدو هغه دا دی دا کرخه چې ما تاو کړه. اوس تاسو په یو ټکي باندې پوهیږم. ګورئ دوستانو د دې مرګري دا نوم دی او حالت العامل على راس العمل یعنی حروف پسې نشته دی او په دې وخت کې په ډیوټي باندې موجود دی په خپل شریکه کې. که د دې ځای زه یو بل کرخه ته د دې ځای نه که په دې ځای باندې راغی متغیب عن العمل نو د دې معنی دا چې دا دې کس پسې حروف دي. تاسو په دې باندې پوه شوئ دوستانو. او که داسې راغلی على رأس العمل که داسې راغی نو په ده پسې حروف نشته. که د دې په حالت العمل نه لاندې که داسې راغی متغیب عن العمل نو د دې معنی ده دوستانو چې په دې کس پسې حروف دي. انشاءالله دوستانو دا ویډیو بس تاسو خوښه شوي او په دې باندې عمل وکړئ دوستانو. چې مکتبونو والا په چا پسې ګرځئ ما او ما چاته منتونه کوئ انشاءالله په دې باندې به تاسو پوه شوي دوستانو. که تاسو نه یې پوه شوي بیا ماته میسج وکړئ د خیره سره بله ویډیو به جوړه کړم انشاءالله په یو حرف باندې م پوه کړم. الله دې زموږ ستاسو حامي و ناصر.